د دې ماته چیلنج ملاو شوی و چې په پیو کې ته غوښه پخه کا. ما وی داسې به دله پخه کم چې څنګه زړه غواړي او چا راکړی و ترکي نه خلک راغلي دي که نه ما د ملګري ریلیټیف دي خو هغوی ویله دا خبره کړې وه چې دلته کې تاسو هر ډیش جوړوئ هوټلونو کې راته نشي پته خو په کورونو کې تاسو اکثر مسالې او دغه استعمالوئ خو تاسو غوښه او پیچته یو ځای پخ کړي دي هغې ما ته ویل ما ته داسې دله جوړ کړم چې څنګه دې زړه غواړي زه به دله جوړ کړم زه به یې درولېږم. نو دلته ما 1.5 کیلو غوښه وایست هغې کې ما 1 کیلو پی واچول 2-3 مې پکې شنه لاچیان واچول چې کوم مونږ چیو کې اچو او چې کله دې جوش وکړو دلته جوش کړی دی نو دې کې ما مالګه واچوله مخکې به پکې نه اچوئ او بیا به ورسره واچو 1/2 چمچ تور مرچکې او ورسره 1/2 چمچ دنیا پاوډر بس دې کې مسالې ډېرې نه لګي که نه او چې ښه جوش وکړي تاسو ته ښکاري دا جوش کوي مسلسل لګېده دا پی چې دی خپل هغه خیجول ختم کو چې دا بره خیجي بیا په کوکر بندو چې جوش نه کړي کوکر به نه بندوي او ولا سیټي ور کوي 1/2 غنټه پس به داسې دا غوښه نرمه پی به ډېر اوچ شوي که دې کې پکې اوبه وي یا پی وي هېڅ غم مه کوئ ولې چې مخته په کار راځي خو چې غوښه نرموي اصلي مقصد دا دی. پیاز به واخلئ یو آب چوپ کوي ما سره بجلی کار نه کولو نو چوپ مې نه کو لږه دی دا چوپ چې شي بیا دا ګریوي زر تیارېږي لږ شانتې کوکینګ آیل مې پکې واچول ولې چې په دې غوښه کې چربي زیاته وي فیټ پکې لکه واز دی والا غوړوالی م پکې زیات وي نو ځکه زه لږ اویل استعمالوم. چې کله پیاز رنګ بدل کو که دا چوپ شوی وی نو ډېره ښایسته به زر کار شوی و نو دې کې ما غوښه واچوله چې کومه پیو کې پخ شوې ده طاقت سے भरपूर غذائیت سے भरपूर مزے سے بھی भरपूर هغه غوښه پکې واچو لږه شانتې به پکې سره کوو را سره کوو چې مردار چټي دا پیاز هم پکې اوس حل کړو که نه خیر ما له طریقې راځي. دې کې ما واچولو اوس 1/2 چمچ ادرک پاوډر 1/2 چمچ اوږې پاوډر دا چې دي که نه دا نارمل مسالې دي او ورسره به وکې واچو لږه شانتې زیره پاوډر لږ شانتې دا زیره پاوډر رنګ بدلوي او مالګه یې چیک کړي لږه مالګه مې پکې واچوله زیره پاوډر به کم استعمالوي دي که تاسو سپینوالی ښایسته غواړي موږ اکثر چکن کې وایټ کړای جوړو خو نه موږ وایټ کړای چې زه دا ده که نه دا ما غوښه کې جوړه کړه دې کمال دا دی که نه چې غوښه نرمولو په دغه کې په پیو کې نو دې کې مې پکې لږې اوبه هم واچولې بس دلته کې غوښه ښه سره شوه یعنې او اوبه مقصد دا و چې دا اونه لګېږي او دا به موږ سره کوو چې دا غوښه کله سره شي د دې خوند ډېر زبردست شي. بیا به دې کې موږ ماسته واچو ماسته تاسو وکړو 1/2 باول غوندې او دا تاسو په خپلې اندازې زیات کم اچولی شئ چې ګریوي غواړئ چې لږ سالن پرې زیات جوړ شي خو پکې لږ زیات اچوئ که نه کم اچوئ او اوس په دې ځای کې په ډکن کیږو دا ماسته اوبه کوي چې اوبه وشي وچمشکي هم پرېږدي هم چمکي نو هله به دا غوښه هم نه ښه مزېداره شي او دې کې به پیاز هم حل شي نو بس دې ځای کې تقریبا ماسته اوبه وچې چې کم هغه غوښې نه شوربه پاتې وه پیوال هغه پکې واچوله او دې ځای کې به مونږ دې کې اچو مل پیک وال ملایي یو پیک مو پکې واچولو که نیم پیک مو پکې واچولو ما سره نیم پیک ملایي موجوده ده ما پکې واچوله شته نورم خو د دې خوند به زه نه خرابوم ولې چې غوښه دومره زیاته نه ده او ټینګوالی مې په تاسو بیا مې پکې 1 چمچ تور مرچکې واچولو ولې چې دې کې خو موږ مسالې اچولي نه دي نو د دې خوند به ټول تور مرچکي سره موږ مینیج کوو چې لکه ذایقه یې ښکلي پی دي ماسته دي او پکې به لږه شانتې پودینه شنه مرچکي کټ کړې واچوئ نور به په هېڅ نه اچوئ دا پودینې سره هم د دې خوند زبردست غونډه کې شي او غوښه څنګه نرمه ده ته ښکاري نو چې کله دا ما داسې دغه ته واچوله هارډ پارټ ته ما ورولېږه د دې چې ما ته کم نمبر میلاو شوي دي وایي چې دا د هغې غوښې نه مزېداره چې که مونږ تیاروي مونږ خو پکې پیاز پیله سور کړو بیا پکې غوښه او پی واچو بیا یې پکې نرمه و هغې بیا دا ریسیپي وښیله ما ته